تېره ورځ قریشي سي واشنګټن ته تللی همدا اظهار یې کاوه چې موږ په طالبانو باندې نور کنټرول نه لرو اغېز پرې لرو مګر هم کنټرول نه پرې لرو طالبان په 2013 کې پاکستان ته هومره ضرورت نه لري لکه په 2001-2 کې دا موږ او تاسې دلته په دې میز کې چې ټول منو چې 40% بي بي سي وایي چې 80% ځمکه طالب چې قندوز ته سقوط ورکوي فرات ته سقوط ورکوي چې پاکستان سره نه په کرخه کې پروت نه ورسره سرحد لري معنی دا ده چې په ډېره پراخه ساحه کې دی پټنځایونه لري په ډېره پراخه ساحه کې دی واک لري دی کولی شي خپل جلب و جذب وکړي دی کولی شي خپل استراحت وکړي دی کولی شي هلته خپل اکمالات او خپله د جنګ تابعه ونیسي په 2001 2 3 4 5 شپږ تر 9 پورې ته دا کار نه شوی کولی مګر نن چې بي بي سي 80% ځمکه د افغانستان تر جګړې لاندې تر برید لاندې نیسي او وایي چې حتی 14 ولسوالۍ مستند کوم راپور چې خپور کړی 14 ولسوالۍ خو مشخصا د طالبانو په لاس کې دي یعنې هغې پکې اداره لري هغې پکې مدیریت لري حکومت یې ګوري امریکا یې ګوري د مثال په ډول مساقله ټول حکومت ټول افغانستان ټوله نړۍ ګوري چې هلته طالب د ولسوالۍ په لاس کې د حکومت خیر یې نوزاد حکومت څه نشي ورته ویلی یا نه ورته وایي دې معنا دا ده چې طالب نور په پاکستان کې هغومره پراخ حضور ته ضرورت نه لري د مالي او نظامي ملاتړ په توګه باندې فکر کوئ چې د پاکستان نه پراخ اړیکې پیدا کړي اوس ګورئ موږ که چېرته نظامي ځکه د روسیې د ملاتړ خبره کېږي د ایران د ملاتړ خبره کېږي یا د چین د ملاتړ خبره کېږي طالبانو سره موږ ولې د افغانستان جګړه د طالب مقابله د افغان حکومت سره د نړیوالو سره دومره زیاته مغلق کوو که د پیسو مسله شي خو موږ ته 15 بیلیونه یوازې په نظامي برخه کې راکول کېږي طالب ته 15 بیلیونه څوک ورکوي پاکستان خو له لوږې خپله مري دا خو منطق نه مني چې 15 بیلیونه ورکوي صحیح ده سیمې ورکوي نو 15 بیلیونه تا ته درکوي ته ولې نشي ماتولی طالب ډرون لري B-52 لري F-23 F-32 لري F-16 لري طالب د دغومره پراخ استخبارات چې دلته په دې افغانستان کې افغان حکومت او نړیوالې دلته لري طالب یې هغومره لري طالب چې کومه جګړه کوي دا د هغومره غټو پیسو ته ضرورت نه لري څومره چې افغان حکومت او نړیوال په موږ باندې سرمایه گذاري کوي د طالب جګړه د اخو طرف ته یو نفر راځي یو قطار باندې یو برید کوي د یو غره د څوکې نه بیرته ځي ټول قطار 2 ورځې 3 ورځې ټال کېږي 2-3 ورځو کې مغه قطار چې کومې سیمې ته ځي هغه سیمه تر برید لاندې نیول کېږي هغلته ولسوالۍ له منځه ځي دا نن موږ تاسې دلته ناست یو د سید آباد ولسوالۍ کېدی شي د کابل نه ته په 1 ساعت کې ورسېږي سید آباد ولسوالۍ سقوط کوي قومندان د امني امیر د جنایي د خاصو قطو امیر د اربکیو 2 قومندانان ټول پکې وژل کېږي حکومت یې غږ ته ورسېږي نه غزني 3 ورځې سقوط کړی 4 ورځ باندې ډاکټر صاحب غني وایي زه اوس خبر شوم هله قطار ته ولېږئ غزني یعنې دروازه ده د کابل نو موږ د جګړه په لوی لاس مغله کوو طالب یو بله خبره چې مخکې مصداق صاحب وکړه چې سیمې هېوادونه ګاونډي هېوادونه همدارنګه په نړۍ کې هېوادونه نه غواړي چې افغانستان جوړ شي دننه په خپله افغانستان کې موږ افغانان چې په واګې کې یو موږ څومره غوښتی ده چې دا وطن جوړ شي ګورې دا وطن د موږ ده که دا ټوله نړۍ وغواړي چې جوړ هم شي نشي جوړولی چې دا ټوله نړۍ وغواړي چې رنګ هم کې نشي ځینې خلک چې یا کارپوهان یا خلک چې د باندې ویني هغه وایي چې نور موږ شرمېږو چې وایي چې پاکستان موږ نه پرېږدي جوړ شو یا ایران موږ نه پرېږدي جوړ شو وایي نور موږ خجالت باسو ځکه موږ وینو فساد موږ کوو غلا موږ کوو چور موږ کوو مرمۍ موږ خرڅوو وطن موږ خرڅوو معامله موږ کوو او لګیا یو چې پاکستان او ایران موږ خرابوي نه پرېږدي شاپور صاحب کابل ښاروال لري نه لري سرپرست یې ټاکلی د طالب د دې مخه نیولې داعش د دې مخه نیولې القاعده د دې مخه پاکستان د دې مخه نیولې ایران د دې مخه نیولې جاپان د دې مخه نیولې سړی خو خپل یو بې تعلیمه بې سواده میرمن راولي هغه ته قانونه چور کوي د قانونو کم قرارداد چې دی په دوبۍ کې کوي په کابل کې نشي کولی په دې سرینا کې په دیار کې نه شوی کولی په قانون وزارت کې نه شوی کولی خو ته په لوی لاس باندې چور کوي ته په لوی لاس باندې دا داسې دې ته بلیم گیم وایي دا عامه ذهنیت سره لوبه ده د ملامتۍ لوبه ده دا مسؤلیتونه تېښته ده چې موږ هېوادونه نه پرېږدي موږ دا اوس موږ په دې میز کې ډاکټر صاحب ناست دی ډاکټر صاحب عمر کېدی شي د پاکستان نه اضافه وي که نه د ډاکټر صاحب غني عمر خو له پاکستان نه اضافه ده ډاکټر صاحب غني د پاکستان نه مخکې پیدا شوی ده موږ په دې افغانستان کې کېدی شي سلګونه زرګونه خلک ولرو چې پاکستان یې بیخي نه پېژانده چې دی پیدا شوی پاکستان کې په زرګونو لکونو داسې خلک دي چې هغه په افغانستان کې پیدا شوي دي یعنې په هغه وخت کې دا د دوی جنجال د لوی افغانستان ښه موږ څنګه 3000 او 15000 کاله تاریخ دا ولرو د احمدشاه بابا د وجود نه را په دې خوا تر ننه پورې 240 نه 300 کاله تاریخ لرو موږ د یو 50 کلن 80 کلن 80 کلن ملک په وړاندې هر څه تعالی ترغه کړه دا ولې ځکه چې موږ خپله ملامتي خپله نه اخلو خپل وجود ته طالب
تا په اختر کې ولې د اوربند اعلان که چا ماته یو دانه سیلفي راښودلې ده تاسو ته د رسنیو په توګه تاسې کومه سیلفي پیدا کړې ده چې په هغه کې د عرب چیچن پنجاپی ایرانی طالب کومه سیلفي د افغان حکومت له کوم چارواکي سره اخیستي خو دغلته برمک صاحب وزیر داخله د طالبانو ورسره سیلفیانې واخیستلې هغه خو موږ پېژنل افغانانو موږ خپله لاړو په لوګر کې د طالبانو د معاون والي سره وکتل هغه خپله د لوګر په پلچرخي کې 15 کاله بند تېر کړی و د محمد اغې د ولسوالۍ له ولسوال سره مو کتل هغه خپله د محمد اغې د ولسوالۍ و دغه طالبان چې د وطن خلک دي په همدې وطن کې اوسېږي دا خلک پاکستان خپل کړه مګر تاسې خپل وجود ته یې نشئ خپلولی دا کوم منطق ده کوم عقل ده استاد رباني کله چې بمبار کېده په 1 اکتوبر په 1 اکتوبر چې کله بمبار کېده استاد رباني بي بي سي سره مرکه وایي غټ غټ بمونه واچوئ نو استاد رباني چې غټ غټ بمونه پرې باندې اچول خو امریکا ته یې ده خو بمونه نه درلودل دا کابل چې د لنډغرو چورکه د کولاب نه چې راغله دوی خو نه شوی کولی چې خپله راغلي وای خو امریکا راوستل په دې دشت لیلي کې چې دا کوم برید وشه په زرګونو لکونو خبر ته راغله چې هېوادونه موږ پرې جوړ شو باز دغه ده دلته ځینې غلامان ځینې داسې غلام فکره خلک چې هغوی یوازې او یوازې خپلې ګټې تر خپل سم تر خپلې ژبې تر خپلې جبهې تر خپل قومندان تر خپل کور تر خپل لنډغر پورې محدوده کړي هغه نن د یو څو ګوته په شمېر طالبانو په وړاندې مات دي شکست یې خوړلی نن پیو په نامه باندې PEW پیو په نامه باندې نړیواله تحقیقاتي ارګنایزیشن د اداره ده هغه وایي چې امریکا 18 کاله په افغانستان کې ماتې خوړلې هېڅ شی نه دي ترلاسه کړي امریکایي اداره ده مننه کوم کله چې امریکایي اداره دغه حکم کولی شي کله چې امریکا دا پړه منلی شي موږ یې ولې نه منو موږ ولې حل لاره نه لټوو